او په دنیا کې هر کور کې غمونه شته، هر کور کې غمونه شته، د ښځې او د خاوند ترمنځ هم غم شته، خفګان شته، د مور پلار او د بچو ترمنځ هم غمونه او خفګانونه شته. او اکثر جومات ته سړی راشي استاد بچي مې خبره نه مني، او کله ښځه یو ځای ته لاړه شي خاوند مې سخت خوی واله دی، او کله سړی لاړ شي ښځه مې بدخویه ده. دا څه ناڅه خفګان په کورونو کې هم شته، په محله کې هم د دوه کسو ترمنځ ګیله مانه او خفګان شته، او په لوی کلي کې د لویو خلکو هم یو بل سره خفګانونه شته. دا ټول خفګانونه به څنګه لرې کېږي؟ دا په قرآن. مولانا نصیر الدین غرغشتوي رحمت الله علیه ډېر لوی محدث، ډېر لوی عالم، هغه په مجلس کې یو ځل وی یو وظیفه راته ښیمه، او ټولو ته وظیفه ښیمه، او ټولو ته اجازت هم درکومه. د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځه نه پس قل هو اووه ځله ووایه، قل اعوذ برب الفلق اووه ځله ووایه، او قل اعوذ برب الناس اووه ځله ووایه. دا آخري درې سورتونه اووه ځله ووایه. د دې جمعې نه پس را روانې جمعې پورې هیڅ قسم د غم، درد او د تکلیف آواز به هم وانورې. نو د جمعې د مانځه نه پس دا درې سورتونه چې وې قرآن دی، د قرآن برکت وګوره. را روانه هفته به ته هم خوشحاله، کور به خلک خوشحالي، محله کې ټول کلي کې به یو شان خلک خوشحالي. بلې جمعې له بیا ووایه، بلې له بیا ووایه، هره جمعه وایه تر مرګه پورې به ټول خوشحاله. نو قرآن کې برکت دی، دا اختلافات او دا غمونه دې سره ختمېږي. دا په قرآن باندې علاج دی. او موږ او تاسو ټول چې خدای دې جنتیان کړي، جنتي کېدل خو ټول غواړي، خو د دې یو آسان علاج دی چې ټول به څنګه جنتیان کېږي. یو ځل ګڼ صحابه کرامو په مجلس کې پیغمبر علیه السلام تشریف فرماو، اوس به یو سړی راشي او هغه جنتي دی. خلکو کتل، یو صاحب راغی تازه اودس چارهدار مې کړی دی، مسواک ورسره دی، خلکو ویل چې دا جنتي دی. سبا له بیا پیغمبر علیه السلام فرمایل اوس به یو سړی راشي هغه جنتي دی. بیا خلک وایي چې نن به څوک راځي، هماغه پرونی سړی نن بیا راغی، خلکو ولیدل چې دا جنتي دی. په درېیمه ورځ بیا وایي چې جنتي، چې خلکو کته هماغه سړی 3 ورځې پرله پسې پیغمبر علیه السلام وایي جنتي را روان دی. صحابو کې عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ دی، دې سړي کې څه کمال دی، دا کمال به زه زده کړمه نو ځان کې به دا کمال راولم چې زم جنتي شمه. نو په یو بانه باندې ځان د دغه سړي سره میلمه کړ. 3 ورځې ورسره میلمه شو، او دغه سړی جنتي چې دی نو لمونځ اودس به وکړ، نور څه خاص عمل نو. نو دا میلمه ورته وایي ملګريه دا میلمستیا هسې به نه وه، خو 3 ورځې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې جنتي را روان دی او ته به رالې. نو ما وی چې تا کې کم کمال دی، هغه کمال زه زده کړم چې زه هم جنتي شمه. و زه 3 ورځې تا سره میلمه شوم، خو تا کې څه کمال ونه لیده، او ته زه ساده مسلمان سړی یم، کمالونه راکې نشته. البته یو خبره دا ده چې یو مسلمان ته په زړه کې خیر نه ساتم، وایي دقه هغه کمال دی چې ته پې جنتي یې. نو موږ او تاسو غواړو چې الله هم جنتیان کړي. نو د هېڅ چا سره په زړه کې بغض نه ساتي، کینه به نه ساتي، خفګان به نه کوي، نو ټول به جنتیان شي. الله دې تاسو ټول جنتیان کړي، او د دین خادمان دې الله ټول جوړ کړي، او د دین د خدمت توفیق دې الله ټولو ته نصیب کړي.